ولا یغتب بعضکم بعضا، قرآن حکم دی غیبت یو بل مکوئ. او غیبت ته څه ته وایي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام غالبا حدیث مفهوم دی چې د یو کس داسې خبره کول، د هغه پسې داسې خبره کول چې هغه په هغې باندې خفه کېږي، دا غیبت دی. صحابي د الله رسوله که چېرته هغه خبره پکې وي او بیا یې کومه، پیغمبر اسلام وایي چې غیبت خو وایم دغې ته یو ګناه پکې ده، یو جرم پکې ده، تی خلکو ته وایي چې دا پلانکي کې دا کار دی. یو قباحت پکې ده، تی خلکو ته ښکاره کوې قباحت، دا خو غیبت دی که نه؟ که چېرته پکې دغه نه وی بیا خو بهتان دی، بیا خو اتې کوړي دي ستا لپاره. که تا بیا هم چې کوم دی د هغې پسې خبرې وکړلې او هغه پکې نه وي، غیبت خو وایي دی ته. او غیبت څه؟ پیغمبر اسلام بیبیانو کې یو بیبي وه، ویل دا پلانکی زنانه دا لنډۍ غونډه کې ده، لنډۍ ده، یا جامې لنډۍ دي یا لنډۍ ده. پیغمبر اسلام وایي داسې ترخه خبره دې وکړله. بیبي داسې ترخه خبره که په سمندر کې واچه ټول سمندر اوبه به ترخې کړي، دومره سخته خبره ده. غیبت دې ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. قرآن وایي تاسو د مړ ورور غوښې خوړلی شئ. ای قرآن دا حکم کوي، دا یو طرف ته موږ کېدو. عام یو انسان مړ شي، د هغې غوښې خوړلو ته څوک تیار دی؟ نه تیار کړی. عام انسان هم پرېږده. یو څاروی مړ شلو، خو مردار شلو، پروت دی په ډیران کې، د هغې غوښې څوک خوړلی شي؟ نه شي. او بیا یو انسان مړ شي، او بیا انسان مسلمان ورور مړ شي، او د هغې غوښې خوړلو ته تر قیامته پورې څوک نه دی تیار، نو بیا د غیبت ګناه همدغه عمره ده چې د مړ ورور غوښې وخوري. عظیم جرم دی. ای ګناه دې وکړله، الله ته وژاړه، اوښکې توی که، الله به دې معاف کړي. خو مسلمانه که د بل مسلمان غیبت دې وکړلو نو الله رب العزت هم دې ډایرکټ نه معاف کوي. غواړي به معافي د هغه سړي نه، او که هغه معاف کړلې او بیا دې الله نه به توبه وباسي.